سلامونه ملګرو د عمران خان په حلقه میاوالی کې نن پولیس او عوام یو بل ته آمنے سامنے شوي دي چې عوام او پولیس یو بل ته منډې هم ورکړي. تفصیلا خبره پکاو چې په سوجه باندې بل په سپریم کورټ کې نن دریو ججز ډېر غټ بیانات جاری کړي دي او عجیب بیانات جاری کړي دي او د عمران خان په فیور کې دا بیانات جاری شوي دي. حکم درې ججز دي او کم بیانات جاری کړي چې تاسو اورئ یقینا حیران به هم شئ چې یو طرف ته عمران خان په جیل کې د یو طرف ته دغه مطلب اړوس حل نشته، یو طرف ته هغه وروسته د چانسز نشته چې د جیل نه روځي او بل طرف ته سپریم کورټ ججز دغه په فیور کې داسې بیانات جاری کوي. نو حیران بشئ جی. ټول پهله هم په دې خبره کو چې د سپریم کورټ کم ججز دا کم عجیب بیانات جاری کړي. ټول پهله په دې خبره کو د 2017 یو کیس دغه سنوي کې دغه سنوي دوران جسټس اطهر من الله ویلي دي چې 2017 نه دا مقدمه په سپریم کورټ کې چلی او ریاست چې کم دغه حکومت غرزولو او جوړولو کې مصروف دي او ادارې د سیاسي مخالفینو پسې شوي دي. ادارې سیاسي مخالفینو پسې شوي دي او ادارې چې کم دی ریاست چې کم دغه حکومت غرزولو کې او جوړولو کې مصروف دي او 2017 نه په سپریم کورټ کې یو مقدمه چلی جی. خدا خدا بل جج چې کوم دی جمال مندوخیل ویل دي چې د ریاست په څه خبرې کې یاره یعنی بل یو بل سره غپ لګولو وای د ریاست په څه وي درې وزیر اعظم وهل شو د غي د مقدماتو اړو سپتن لګي د غي مقدماتو سو شو د بلوچستان یو سینیئر جج لاړو دغه چا سو کړل چې کله پر ریاستي اداري سیاست کوي نو دا حال بوي د خلکو په ادارو یقین ختم شو د خلکو په ادارو یقین ختم هم دي. دا چا ویلي دي؟ دا جمال مندوخیل ویلي دي. خبر جج چې کوم دی ملک شهزاد صاحب ویلي دي چې د یو ملک کې د وزیر اعظم دا حال وي نو التبا یو عام سړی ته څه انصاف ملو شي چې په یو ملک کې د وزیر اعظم دا حال وي نو التبا د یو عام سړی څه حال وي. وزیر اعظم به یو ورځ په وزیر اعظم هاوس کې وي او په بل ورځ په جیل کې وي. دا د پاکستان حواله سره ویل دي وای وزیر اعظم ته دا هم پته نشته چې زبر ترکمي وزیر اعظم بوټو ته وای 40 سال پس انصاف ملو شو. کچري بوټو ته وای پاغه ټایم کې انصاف ملو شوی نو چې کم ګناګار خلک و به د قانون کټهري تر اغلی وای بغیر شو او بوټو ته مطلب بوټو ته نا انصافي نه ملاوي. دا جسټس دا دریو د سپریم کورټ ججز چې کم دي نن په سپریم کورټ کې د 2017 یو کیس را نیولو چې پای کې دریو سپریم کورټ ججز یو بل سره دا خبرې کړي دا ډیبیټ کړی دی چې دا په میډیا باندې ډیر زیات وایرل دی جی. خبل د عمران خان حلقه میاوالی کی عوام او پولیس یو بل ته آمنے سامنے شوي دي یو بل ته منډي ورکړي په څه خبره باندې یو مویشي منډي وا چې پولیس وی دا مویشي منډي تاسو دیز نه یو اوچته کوي دا مویشي منډي تاسو دلته ملګوي دا تاسو اغه ځای کې لګوي. عوام ورته وی چې نه دا به اغه ځای کې نه لګي دی هم دا ځای دی دلته بلګي. په دې خبره باندې عوام چې کم دي را یونایټډ شوي دي په اتفاق کې راغلي دي او پولیس سره مقابله کړي دا چې پولیس بیا اغه ځای پرېخي دي او عوام مطلب دغه جنگ چې کم دی عوامو ګټلې دي. نو مطلب د خبرې دار چې په میاوالی کې هم داسې یو کیس شوی دی چې عوامو اتفاق کړی دی او د اغه پولیس ته منډې ورکړي جی. باقاعده ویډیو په سوشل میډیا باندې سرکولیټ تا دا اپډیټس په دې ویډیو کې د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.